زما محترم مسلمانانو ډیر خوش قسمت ای د ماسپخین نه تاسو د قران د ختم په نسبت باندې په دې میدان کې را جمع شوي. الله دې زموږ ستاسو د ټولو د راتلل دا ناسته شرکت وینا اورېدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او ماشومانو په ناظره باندې ختمونه کړي دي، ماشومان د قران حافظان جوړ شوي دي. الله دې دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ستاسو دپاره، ستاسو د علاقې دپاره او خصوصا د مدرسه امام ابو یوسف دپاره دی الله د هدایت او د خوشحالۍ او د آبادۍ ذریعه جوړه کړي. زما محترمو دا د الله لوی نعمت دی، په دې باندې موږ تاسو ټول د الله شکر ادا کړو. کومو ماشومانو په ناظره باندې قرآن ختم کړ، لاران به دلته موجودي، مبارک شه ملامم د ګناه نه صفا شو. حدیث کې راځي ماشوم په ناظره قرآن ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي. او رښتیا ووایه دا کومه ښېګڼه در سره چې قاری حسنین صاحب او د هغوی ملګرو نه وکړه، دا ښېګڼه تا سره د ملک صدر، وزیر اعظم، د صوبې گورنر، وزیر اعلی، ستا د کلي خان نواب او د زر جربه جایداد مالک تا سره دا ښېګڼه کولی شي چې تا له علامه د ګناه نه صفا کړي. نن دې قاري صاحب ستا بچي ته یو آیات ښوده او نن یې 13 سپارې قرآن ختم کړ، د مور پلار علامې د ګناه نه صفا شو. او دا کوم ماشومان چې د قرآن حافظان جوړ شو، دا د دې ماشومان عزت دی، دا د مور پلار عزت دی، دا د خاندان عزت دی، دا د دنیا عزت دی، دا د قبر عزت دی، دا د میدان محشر عزت دی. او دا وفادار نسبت دی، دا ختمیدونکې نسبت نه دی. په مرګ باندې د دنیا ټول نسبتونه فیل شي او ختم شي. د صدر صدارت په مرګ باندې ختم شي، د وزیر اعظم وزارت په مرګ باندې ختم شي، داسې د ډاکټر ډاکټري، د انجینری، د مالدار مالداري دا په مرګ باندې ختمېږي. دا نن چې کوم بچی د قرآن حافظ شو دا د دنیا عزت دی. مرګ نه پس انسان چې قبر ته ځي د خپل کمیس ځان سره نشي وړي. انکم تحشرون یوم القیامة حفاة عراة غرلا کما بدأنا اول خلق نعید. ستاسو حشر بکیږي سرتور سرخ بیب لخبی پتن بربند، څنګه چې موږ تاسو دنیا ته راغلي داسې به قبر ته ځو. روزانه تاسو د جنازو لځئ، وګورئ دا څومره انسانان چې قبر ته رواني سرتور سرخ بیب لخبی پتن بربند. تاسو ګورئ د ملک صدر وفات شي، وزیر اعظم وفات شي، گورنر، وزیر اعلی، خان نواب، د زرګونو جربه جایداد مالک، او چې قبر ته ځي نو سرتور سر ځي، بیب لخبی ځي، پتن بربند ځي، کفن لباس نه دی. دا صرف شریعت د ده د پردې خیال وساته. تجرد من الدنیا فانک انما سقطت الى الدنیا وانت مجرد. ځان د دنیا نه مجرد او خالی کا، څنګه چې موږ دنیا ته راغلي داسې به قبر ته ځو. د دنیا ټول نسبتونه په مرګ باندې ختمېږي. او دا حافظ قرآن چې کله د آخرت په سفر روانېږي، مرګ نه پس کمیس کو بدل دلته پاتې شي، خپل رشتہ دار به پاتې شي، مور پلار به پاتې شي. او دا کم قرآن چې د په دې مدرسه امام ابي یوسف کې زده کړ، دا قرآن د ده نه جدا کېږي. دا قرآن به د سره قبر ته ځي، دا د قبر حسن دی، جمال دی، عزت دی، زینت دی. دا په دې تور لحد کې د ده ملګری دی. حافظ قرآن چې قبر ته لاړ شي او په ده منونو ټنونو خاورې واوړي، حدیث کې راځي الله دې قبر ته حکم وکړي الله تأکل لحمه، د دې انسان جسم به نه خاورې کړي. په دې سینه کې زما کلام پروت دی، ځمکه ورته وایي الله زه به څنګه خاورې کړم، ما ته پته ده چې په دې سینه کې ستا کلام موجود دی. وکانه قبره روضة من ریاض الجنه، د ده قبر د جنت باغچه ده. ویوسو فی قبره مد بصره، څومره نظر لګي دومره ورته قبر کولاو شي. وینور علی جیرانه، چپ گاون کې قبرونه د جنت باغچې شي. دا د حافظ قرآن د قبرستان عزت دی او دا د میدان محشر عزت دی. حدیث کې راځي من قرأ القرآن فاستظهره فاحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنه. چا قرآن اولست، قرآن یاد کو، قرآن باندې عمل وک، حلال حلال وګڼل، حرام حرام وګڼل، دا حافظ قرآن با د دې قرآن په برکت الله جنت ته داخلي. وشفعه
فی عشرة من اهل بیته كلهم قد وجبت له النار او د پکور خاندان کې لس هغه پاکه جهنميان فیصله په د جهنم شوی دا دی به شفاعت کې او ځان سره به جنت تروان مور پلار روغواړه میدان محشر کې به مور پلار را رواني خلک به پسکیږي کاش چې زمون بچیم د قران حافظ وي او به مور پلار ته د عزت جامع الله ورواچي د عزت تاجونه به ور پسر کی ذوه اثر من ذو الشمس د نور نه به رڼا زیاتې او داسې کپڑے به الله ورواچي داسې لباس به د مور پلار ته الله ورواغوندي لا يقوم بهما الدنيا پوره دنیا به دغه قیمت نشي ادا کولی دا مور پلار به تپوسږي بمکسین هاذا الله د عزت او دا لباس او دا تاجونه دا د کوم عمل په بدله کې راکړل قال باخذ ولدكما القران ساسو بچي د قران حافظو دا دغه غیزت دي الله دې زموږ تاسو بچو کې د قران حافظان او بهترین قاریان او علماء کرام پیدا کړي خپل بچي بازار د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړو زما محترم د مسجد مدرسه زمونږ د اولاد د تربيت زیری زمونږ بچي دلته قران زده کوي زمونږ بچي دلته قائد زده کوي عبادت زده کوي معاملات زده کوي اخلاقیات زده کوي معاشرتي زندگی زده کوي دا بچي زمونږ د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړي دا زمونږ د اولاد د تربيت زیری دا زمونږ د حفاظت زیری خپل بچي به مسجد مدرسې ته رالي زما محترم او مسجد مدرسه به مونږ تاسو په خپل آبادو انما یامر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر مسجد مدرسه به هغه څوک آبادی څوک په الله ایمان ساتي په آخرت باندې ایمان ساتي من بنا لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه چا مسجد جوړ ک الله بول جنت کی کور جوړ من بنا لله مسجدا ولو كوقر قطات بنى الله له بیتا مثله فی الجنه چا د مرغې د جالي برابر مسجد مدرسه جوړ کړه الله غیرتی ذات ته قدردان ذات ته بدله کې بول الله جنت کی کور جوړ المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس زین دي زما محترم باطل قوتونه مدارس جوړی نه دا غوي کوشش تا دي چې دا شته مساجد مدارس امروان او دام ختم کی مسلمان اسلام قرآن ختم شي زمون حکمرانان دی مسجد مدرسه بادای نه جوړی نه تاسو ګورئ زمون خزانه خو اسم خالی ده او بیا چې دوی بجټ پیش کړي نو زمون په بجټ کې د ویړې د پاره فند شتا لختی د پاره فند شتا نیر د پاره فند شتا سړک د پاره فند شتا پول د پاره فند شتا سکول کالج یونیورسيټي د پاره فند شتا هسپتال د پاره فند شتا او په اسلامي جمهوریت پاکستان کې چې لا اله الا الله په نوم باندې د عمل جوړ دی تاسو بنی اوریدلی چې حکمرانانو په دې کلی کې مسجد مدرسه جوړ کړه او د الله شکر دی چې نه جوړي الله دې ورته خیال کوي نه ځکه دا دارک زموږ د جنت سودا ده دا د جنت سودا ده دا د جنت کور دی دین معلومه شو چې مسجد مدرسه به موږ په خپل آبادو دا زموږ ذمہ داری ده په تعمیر به موږ آبادو په اعمالو به دا علماء کرام آبادی او زموږ د پاره نمونه مسجد نبوي دی او صفه مدرسه ده د مکه مکرمه مدینه منوره ته هجرت وشو پیغمبر اسلام صحابه کرام سره مشوره کوي مسجد مدرسه جوړو مناسب ځای پکار دی یو پلاټ پیغمبر اسلام ولې د دې ځای ته پوسو پیدا د چا دی دا ځای ډیر مناسب دی دلته به مسجد جوړ ترما شومان راوستل سهل او سهیل دا غوي نمونه دي یتیمانان دی پلار وفات شوی دي وې دا د دې ما شومان او پلاټ ته پلار وفات شوی دي پیغمبر اسلام فرمایل دي چې قیمت معلوم کړي بیره په پیسې ورکو په دې ځای به مسجد مدرسه جوړ ما شومان خو خيار وې دا الله رسول موږ پیسې نه لو موږ الله له اسی ورکو پیغمبر اسلام فرمایل تاسو نابالغ یتیمانان ماشومان پیسې به خامخاله قیمت لس دینار مقرر شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسې وې دا د زمکه قیمت بزاد اګ څومره خوش قسمت لس دینار ورکړه داغه دور نواله دی وخت پورې د ټولي دنیا مسلمانان حج عمرې لره روان دي او به مدینه منورې ته راځي او بیا دې مسجد نبوي کې منځونه تلاوتونه ذکرونه دعاګانې جلاګانې پر رمضان کې تراویح ختمونه قیام الليل
او دا د رمضان المبارک اعتکاف، دا د روزي مبارک سلامونه، دا ټول عبادت د ابوبکر صاحب ملامي ته روان دي، ځکه چې د دې پلاټ پیسې هغوی ورکړي. شپېته ګزه وګرځي 50 ګزه پلن دي. تعمیر شروع شو، صحابه کرام را جمع کړل. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، چا مسجد جوړ کړ الله به جنت کې کور جوړ کړي. صحابه په شوق او ذوق لګیا دي، خټي ګټي لوټي شروع شوې، تعمیر شروع شو. پیغمبر علیہ السلام په خپل تعمیر کوي. سعد ابن عباده رضی الله عنه یو صحابي دی، دو ګټي به روچتوري. پیغمبر علیہ السلام ورته وکتل، ګټي درنی دي، دو ولې روچته؟ د الله رسول ځان له جنت کور جوړو، زم چې ما ته ډبل اجر ملوش. تعمیر شروع دي، زنانه خپل قاصد راولي، وې د الله رسول موږ غواړو چې ځان له جنت کور جوړ او بار ناری لري موږ درتلی نش مشوره وکړي چې زمونږ په کیسه پیدا شي. الله دې دا جذبه موږ کې پیدا کړي او الله دې دا جذبه موږ ته را نصیب کړي. پیغمبر علیہ السلام دا غوی د جذبه قدر کوي، مشوره وشو او فیصله پدې وشو چې دا سی به وکړي چې د سار نواله ماسوتنه پوری تاسو نارینه دلته خټي لوټیم کوي او عبادت هم کوي، منځونه هم کوي، دعاګانې هم کوي، خدمت هم کوي، ځان له جنت کور هم جوړوي. ماسوتن چې منځو شي بیا به بار نه روزي، کورونو ته ځي او زنانو ته اعلان وکړه د شپې په تیاره کې راځي، په دې مسجد کې تعمیر کوي، خدمت کوي، ځان له جنت کور جوړ کړي. دا د مسجد نبوي دیوالونه، دا د صوفي مدرسې بنیادونه، دا صحابه کرام او صحابياتو ډیر په اخلاص باندې د پیغمبر اسلام په نگرانی کې روچت کړل. چته پیاچو د قجوري تنه په واچول او د قجورو څنګه په واچولې، باران بوشو مسجد کې بخټه جوړې دي، لس کال دیونه ده بل شوی. مسجد او مدرسه ډیر په مینه باندې محبت باندې آباد شو او بیا په اعمال باندې آباد شو. تعلم القرآن وعلموه الناس، صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ السلام فرمایلی قرآن زده کړئ په دې مسجد مدرسه کې او دا امانت دی، دا ټولي دنیا ته ورسوي. تعلم العلم وعلموه الناس، علم حاصل کړئ، دا پیغام ټولي دنیا ته ورسوي. تعلم الفرائض، علمي میراث زده کړئ، وعلموها الناس، او دا پیغام ټولي دنیا ته ورسوي. دا مسجد مدرسه ډیره په اخلاص باندې جوړ شو، په تعمیر اعمال باندې آباد شو. د عالم د پر الله د هدایت یو غټ مرکز جوړ. نن چې په ټوله دنیا کې کوم ځای کې مسجد دی، مدرسه ده، خانقاه ده، مرکز دی، د دین کوم شعبه ده او د دین کوم خدمت کې د دې تعلق دغه مسجد نبوي سره دی، دغه صوفي مدرسې سره دی. دا ستاسو په دې کلی کې چې دا کوم خدمت شروع دی، قاری حسنین شه طالب العلم دی، لا عالم شوی نه دی، غالبا په شپږمه درجه کې دی او دا دومره چمک دمه کې دلته جوړ کړی. د دې مدرسې مدرسه امام ابو یوسف د دې تعلق هم د مدینه منورې سره دی، د مسجد نبوي سره دی، د صوفي مدرسې سره دی. ان شاء الله موږ تاسو به انداسې آبادو څنګه چې صحابه کرام او صحابياتو خپل مسجد مدرسه په تعمیر اعمال باندې آباد کړ. ان شاء الله د دې مدرسې په برکت به تاسو په دې علاقه کې په هر کور کې الله د قران حافظ پیدا کړي، تاسو په بچو کې به الله د قران بهترین قاریان پیدا کړي، الله بس تاسو په بچو کې علماء کرام پیدا کړي. زما محترمونو آبادو به په تعمیر باندې په اعمال باندې خو هم ان شاء الله تعاون به کو خېګړی به کو او مسجد مدرسه به د جنت کور ګڼو. دا زموږ د جنت او د آخرت کور دی او دا برا تمر سره معلوم شي. انسان چې کله د آخرت په سفر روانيږي او د ملک الموت فرشتہ راشي او د روح قبض کوي او د آخرت کور جوړ کړي، د سلام السلام علیک یا ولی الله، قم فخرج من دارک التي خربتها الى دارک التي امرتها. اے د الله ولی، اے د الله دوستا، السلام علیک، راځه د دنیا دا کور دې دومره نه جوړ کړي، نن دې د آخرت کور ته بوزم، دا سې کور ته چې ډېر مزیدار جوړ کړي دي، ډېر په خوشحالۍ او ملک الموت ډېر په اسانتیا د روح قبض کی او د آخرت په سفر روان شي. الله دې موږ ټول ته دغه سي مرګ را نصیب کړي. او چې چا د دنیا بنگله جوړه کړې ده او ډېر جیدادونه پیدا کړي او ډېر مال دولت را جمع کړي دي او د آخرت کور تیر دی، جنت تیر دی، جهنم تیر دی، الله تیر دی، د ژوند مقصد تیر دی او د نفس شیطان د خواهشاتو په اتباع کې ډوب دی، ملک الموت فرشتہ راشي او د توي یا عدو الله
قم فخرج من دارك التي امرتها الى دارك التي خربتها. اے د الله دشمنه را پاسه تا دا کور جوړ ک خدا دا می شو سیدو کور نه دی نن دې داسې کور ته بوزم چې هغه کور دې په خپل وران کړی دی نو دې وران کور ته تل نه غواړي ملک الموت پرې ښودل نه غواړي زنګدن په وخت کې چغې وي قال انی تبت الان یا الله اوس مې توبه ده قال رب ارجعون الله دنیا ته مې واپس ولېږه لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا الله ډیر مال دولت نه پاتې شو الله یو موقع یو چانس بل را تاسو به څوک نه لیدلی چې دنیا ته الله دوباره را لېږلي چې ځان له آخرت کور جوړ کړه اذا مات الميت قالت الملائکه ما قدم انسان وفات شي فرشتي تپوس کوي وی ګوره خیرت ته سره لېږلي وقال بنو ادم ما خلف انسانان تپوسونه کوي بچو ته سپرې هودل منګه دنیا ته ګورو فرشتي آخرت ته ګوري زمون اصلي او حقيقي کور دا د آخرت کور دی او خيار انسان هغه دی چې خپل ځان د آخرت سودا وکي د آخرت کور جوړ کړي خپل مال جان صلاحيت استعداد دا د آخرت د لپاره قربان کړي د خپل بچو تربيت وکي خپل بچی ځان د لپاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړ کړي کبیت العنکبوت دا ټول دنیا د جولاګي جاله ده دار الغرور د دوکي کور دی متاع قلیل لګه شان فایده ده لعب ولق اللوب توکلی جناح بعود د ماشي وزر دی کذل زائل ختمیدون کې سوري دی احلام و نوم د خوب لیدلی د دنیا رو حقیقت سره دنیا د مهنت میدان دی ففعلوا فانکم اليوم فی دار العمل ولا حساب نن د عمل په میدان کې عمل اختیار کړي او په عمل کې د یو بل سره مقابله وکړي د یو بل نمک کې شي وغدن انتم فی دار الاخره ولا عمل او شار له میدان محشر کې ولاړي ادا عمل زه نه دي ادا حساب کتاب زه دي او زما محترم او د مرګ نمک کې مخکې د اخرت کور به جوړو ځان له حکم ان شاء الله الله دې په دې ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اوس دا موبایل لګي بند کې خبره درته کوم